دا هم زما خلق دي، دا زمونږ حکومت دی، دا زمونږ پولیس دی، زمونږ فورس دی. خو که زما فورس همدغسې مسلسل غفلت کوي او سترګې پټوي نو بیا موږ هر چا ته خپله ډیوټي ستاسو ورور ستاسو ملګری چې نن تاسو سره مخاطب یم ملګرو یو ځل بیا د مخکې په شان موږ نثار خان له راغلي او د آیسو په حواله باندې د چرس په حواله باندې زموږ نوجوانان ملګري م راغلي دلته موږ سره ناستې دي. زموږ دا نوجوانان چې څومره ملګري دي څومره چې کوم دي جدوجهد کوي د قوم دپاره د علاقې دپاره د ملک دپاره الن کې ذمہوار کسان شته دی خو بس څوک زموږ بدقسمتي دا ده چې ذمہوار کسان خپل ډیوټي نه پیژني خپل کار نه پیژني بیا به داسې نوجوانان مخې ته راځي تعلیم نه به محرومه کیږي د دې طرف به متوجه به بل طرف ته کیږي. نو ستاسو زموږ د هغه خلکو نه چې کوم دی ګیله ده مهرباني کوئ خپل ډیوټي کوئ تاسو ته تنخواه ملاویږي تاسو چې کوم دی د الله د رضا دپاره یو کار نه کوئ تنخواه ملاویږي تاسو ته چې د کوم څیز تاسو تنخواه ملاویږي په کار ده چې په تاسو هغه ډیوټي भरपूर طریقې سره وکړي. نو په دې باندې یو نوجوان سلمان مومن ستاسو ډیره شکریا چې د پښتونخوا نیوز چې موږ له موقع راکړله د ډیرو ورځو نه زموږ خواهش دی موږ لګیو دي کې اکټیویټي شروع دي د ډیفرنٹ پولیټیکل پارټیز ممبران راغلي ورکران راغلي دي د ډسټرکټ مومن چې څومره لیډرشپ دی د هغوی په حجرو باندې ګرځي او په ډرګ اډکشن کې دوی یو جدوجهد روجت شوی دی یو جذبه یو شوق روجت شوی دی. په موجوده وخت کې چې موږ په ډسټرکټ مومن باندې نظر واچو د دې چې څومره یوت دی دا په ډرګ اډکشن کې انوالو دی نو دی کې موږ چې څومره ایڈمنسټریشن دی موجوده د ډسټرکټ مومن دوی ته موږ یو ریکویسټ کوو هانریبل ریکویسټ ورته کوو چې کاینډلی تاسو دې کې موږ سره انټرسټ شئ حالانکې دا د یوت کار نه دی دا د ځوانانو کار نه دی دوی د خپل ایجوکیشن حاصل کړي موږ د فیسیلیټیټ کړي چې څومره زموږ فنډامنټل رایټس دي موږ ته هغه میلو شي. نو په دې سلسله کې موږ راوتیو چې څومره زموږ لیډرشپ دی د هغوی حجرو ته موږ لاړو حالانکې دا کار زموږ نه دی خو موږ بیا هم یو ځل ریکویسټ کوو په سختۍ سره کوو چې په دې کې تقریبا د 404 یوتس ګریجویټډ الکان ښه ویل کوالیفاید الکان دي د هغوی دا یو تحریک شروع شوی دی چې زموږ په دې خاوره باندې ټایم ټو ټایم ډرګ اډکشن سیوا کېږي. زما په خیال چې تاسو وګورئ په هر کور کې زما په خیال اډکټډ الک موجود دی خو صرف مور پلار ته پته نشته دی. نو موږ بیا هم یو ځل ریکویسټ کوو ډېر په سختۍ سره وایو چې دا د دې خلاف د سکریک ډاون وشي که ونه شو د دې خلاف په موږ راوځو هلته احتجاجونه به هم کېږي څومره چې زموږ جدوجهد دی دا به شوري او په دې کې چې کوم انوالو خلک دي په دې ډرګ اډکشن کې دا موږ ته څوک دې خوا ته پرووایډ کوي دې خوا ته راځي د دې سپلای څنګه کېږي دا چین دې ونیولی شي ځکه لکه مطلب ویل ایجوکیټ تا په علاقه کې چې ډرګ چې کوم دی د قانون سازي زموږ چې کوم قانون ساز دي زموږ چې کوم مشران دي د پولیس په نوم شو داسې ادارې نور هم ډېرې ادارې دي هغه چې زما په نوجوان باندې ترس نه کوي زما په نوجوان باندې نظر نه کوي نو آیا زما دا نوجوان کم طرف ته روان دی دا کم طرف ته ځي دا نوجوان به زه د دې دپاره رالویم چې زما نوجوان به چې کوم دی آیس چرس چې کوم څیز دی منشیات نو که دې طرف ته لاړو تعلیم خو بیا دغه نه پاتې دی. ستاسو خبره ټیک ده دا چې کوم دی دې مخنیوی چې نه کېږي د په لایف کې نیګیټیویټي کریټ کېږي دا ډسکریج کېږي دلته کې جابز نشته الریډي تاسو ته پته ده ټول آوټسایډ خلک دي. موږ یو ځل بیا هم ریکویسټ کوو که د دې خلاف کریک ډاون ونه شو ځکه چې زموږ یوت هم منټلی ټارچر شو دا په فیوچر کې مطلب چې د څومره ګولز دي هغه دا نشي اچیو کولی نو برای مهرباني موږ په دې تحریک کې به موږ شروع انشاءالله چې دې قوم د ډسټرکټ مومن د ځوانانو به دا جذبي او دا جنون نه ودرېږي دا به شروعي موږ چې څومره خلک د ډرګز ډیل کوي خرڅوي په دې کلي وطن ولس کې موږ د دغه کلي وطن خلکو دغه ولس ته وایو چې تاسو د دغه کلي مشران د دې خلاف راپاسئ د خلکو سره کینئ یو د جوړ لار انشاءالله چې په دې تحریک کې ګرځو څومره لیډرشپ دی د ډسټرکټ مومن موږ به ورسره کینو باقاعده به دې کې زموږ میټینګز کېږي په هر کلي وطن کې نن سبا الحمدلله ډیولپ کېږي خلکه ټایم ټو ټایم وخت کې چینجز راځي دغه رنګ زموږ د ډسټرکټ مومن چې څومره مشران دي څومره لیډرشپ دی زموږ دوی له پکار دي چې په دې کې انټرسټ شي او د دې شي مخنیوی وشي ځکه
چې په هر کور کې د نوي کل هر یو نوې بزغلې ګل دا اډیکټډ دی د په کور کې نیگیټیویټي ډیره زیاته ده د خواهشات سیوا دي مسایل ډیر زیات دي موږ په دې کې راوتي موږ ځوانان ان شاء الله چې دا تحریک په شوري په دې کې به دا غرنګ د میډیا په تھرو باندې موږ کمپاین چلو او زیات تر چې کومه دی دا په کلو کې د خلاف کریک ډاون شروع دی ان شاء الله چې د مخنیوي به کیږي په هر طریقه باندې موږ به د خلاف کریک ډاون کوو د مخنیوي به کوو موږ له د سپورتس اکټیویټیز زموږ په ډسټریکټ مومنت کې سیوا شي چې خلک انګیج شي د دوی منټیلیټي ځکه چې دا نه زموږ د ځوانانو کار دی دا چې موجوده څومره خلک دی ایډمنسټریشن دی دا د هغوی کار دی ځکه چې دوی د حکومت ټیکسونه لي دوی ته چې څومره د دوی سہولیت دوی ته پرووایډ کیږي د دوی هم دا کار دی چې د دوی څومره اکټیویټیز دي هسې نه چې موږ د دې خلاف 400 یوث دی ویل ایجوکیټډ د دې خلاف راوځي درنه وکړي او موږ خپل منځ کې مه ډسټریبیوټ کوئ موږ له لارې مه جدا کوئ موږ مه تقسیموئ چې پارلیمنټیرین دي الله ولا ډېره پوهه ورکړې ده په هر یو څیز نظر دی نه چې دی اوده دي دا ډېر ویښ خلک دي ډېر پوه خلک دي ډېر سمجدار خلک دي دی مونږ منتخب کړي دی خبرې د پاره دي چې زمونږ په علاقه کې مونږ ته کوم ایشو پیدا کیږي چېرې دی د هغې خبرې چې کوم دی مخنیوی وکړي او دی وضاحت وکړي په دې خبره باندې نو د ډرګز حواله کې زمونږ ورور خبرې وکړو نو په دې باندې زه نثار خان ته وایم چېرې نثار خان تاسو په خپل وضاحت وکړئ تاسو د دې نوجوانانو سپورټ وکړئ دا نوجوانان ستاسو ملاتړ دي ستاسو لاسونه دي هم ستاسو سپورټ به کوي او انشاءالله کړی هم دی همیشه به کوي نو په دې باندې لږ وضاحت وکړي نثار خان بلال قرار صاحب ډېر ښه پروګرام ته تاسو راغلي یې زه تاسو ته په دې کې ویلکم کوم چې تاسو یو ځل بیا زموږ ځای ته رالی او زموږ د علاقې د ځوانانو کې چې کوم د نشې رجحان پیدا شوی دی او په هغې باندې تاسو ځان له خپل زړه کې درد راوړی دی او په دې علاقه کې ګرځئ او د هغې دا دغه جمع کوئ او دا نورو حکامو ته د خبره رسوئ ستاسو په دې خبره زه ډېر زیات مشکور یم زه د ځوانانو ته دا خبره کوم چې ځوانانو انشاءالله ستاسو ایم پی ای د دې علاقې منتخب تر د اوسه پورې په داسې ایشو نه ده چې په هغې باندې د خبره نه ده کړې ما خبره نه ده کړې ما هر ځای کې په دې خبره کړې ده او زه دا خبره ډېره په جرأت سره وایم چې دلته په ایکاغونډ تحصیل کې ایکاغونډ تحصیل نه چې زه به د ټولې ضلعې خبره وکړم چې په ټوله ضلع کې آیس او چرچ په کوم شکل خرڅېږي او د هغه د چا په سرپرستۍ کې خرڅېږي نو زه په دې خبره ډېر زیات افسوس کوم زه آی جی پی زه ډي جي مردان ته آی جی پی صاحب ته دا ټوله د ذمهوارو خلکو ته دا خبره رسول غواړم چې تاسو ولې په دې خبره کې باید ایکشن والی او دغه ډرګس چې دلته را روان دي او ډېر په تیزۍ سره خورېږي او زموږ ډرګز دا دا داسې معمولي څیز نه دی نثار خان که ما چېرته په طور پښتون یا به طور یو نوجوان په دې څیز باندې وجني نو مهرباني کوئ دا ظلم ما سره مه کوئ تاسو به په کم څیز ما ختموئ په کم څیز به ما وجنئ نثار خان آزاد ملک دی په آزاد ملک کې مونږ ساه اخیستې ده زموږ مشرانو قرباني ورکړې ده د دې آزاد ملک دپاره چې داسې خلکو ته دې ادارو ته پته ده نثار خان دا نه ده چې دا خلک دې څیز ته پته دا څیز راځي څنګه دا په کومه راځي دا ولې راځي دا ولې ما ختموي خبر اصل هم دا ده چې دا خبرې ډېر سوالونه را پیدا کوي چې زما ځوان کول په دې کې اخته کوي د پښتنو او هغه د تعلیم نه طرف نه راوځي او بیا زما ځوان کول راپاسي او د هغې د مخنیوي دپاره چې کوم یالې ځلې کوي نو د هغوی ذهن هم منتشر کېږي هغه هم د تعلیم نه وځي کوم چې په نشه باندې ووړي هغه خو اسم د تعلیم نه لاړ دا باقي ځوان کول مې په دې کې خپل اکټیویټي صرف کړي چې هغه د هغې دفاع وکړي زه د دغې خلکو چې کم خلک زموږ په دې ټیکسونو باندې دوی ته تنخواه ملاویږي دا دوی دلته د قوم سره ښېګړه نه کوي دا د دوی ډیوټۍ کې شامل ده او زه بالکل دا خبره ډېره واضحه کوم چې که په یو هفته کې دننه زما په ضلع کې د ډرګ د مخنیوی ونه شو نو بیا به زه په دې باندې روزم او هر کس زه پیژنم زه به یې په ګوته کوم زه به یې ټارګېټ کوم چې زما د پولیس کم اهلکار په دې ډرګس کې انوال دي هغه به هم په ګوته کوم کم خلک چې عوام په دې کې انوال دي هغه به هم په ګوته کوم او موږ به د دې دپاره د احتجاج لار خپلو زه به دې دپاره په اسمبلی کې هم خبره راوچتوم په دې دپاره به زه په آی جي پي سره ځم هغه سره به هم دا خبره ږدم چې تاسو په زما په ضلع کې د خپل پولیس قبله ټیک کړئ زما پولیس په داسې ګنده
او په داسې خطرناک عمل کې ځان له لاسونه ککړ کړي دي چې هغه دې کې د خپلو بچو دپاره ګټې ګوري. نو دغه ثبوتونه زه ورکولی شم، ثبوتونه ما سره دي. که دوی خپله قبله ټیک نه کړه نو دا قوم، دا ځوانان، دا بچي به روزي، زه به د دوی نه مخکې روان یم او د دې مسلې حل به موږ لټو او انشاءالله خپله علاقه به له ډرګز نه پاکو. یو متل د پښتو وی مکوه پچا نو را بشي پتا، نو خیره به نه کوو. ګنې زما په خوله کې خو یو الفاظ دا دي چې الله دې ستاسو په کور کې، ستاسو په خاندان کې، الله دې ستاسو بچي نه شیان کې، الله دې ستاسو بچي پایس راوړي چې تاسو سره احساس چې زما د سخت خبرې وجه دا نه ده، زما د سخت خبرې مال زور په دې یو خبر راکړي چې زما نوجوانان تعلیم پورې محدود پرېږدي. نثار خان، زما نوجوانان تعلیم پورې محدود پرېږدي چې زما علاقه، زما کلی، زما پښتونخوا، زما ملک ترقیو کې خلک څه کوي. زما نوجوانان په آیس، څوک آیس کې، څوک پوډر کې، څوک ستنې وي، څوک خرڅوي، پولیس پکې انوال دي. نو مونږ به ګیله د چا نه کوو نثار خان. چېرې زما د ګیلې د فریاد ځای چې ماته زه پوهېږم چېرې څنګه چې یو بچی جاړي نو مور یې غېږ کې والي او کومه طریقه چې د مور هغه ورسره اختیار کړي. نو تاڼه تحصیل تاسو زمونږ مشران یې، تاسو زمونږ د ګیلې د فریاد ځای. دا دروازې مهرباني وکړئ په مونږ مه بندوئ، دا دروازې په مونږ مه بندوئ. الان کې دا دروازې جوړې شوي مونږ دپاره دي. نثار خان، چې زما پولیس، زما ادارې په دې سیس کې ککړ وي، په دې سیس کې انوال وي، ګیله د چا نه وکړو؟ ګیله خو دا ستاسو خبره صحیح ده چې ګیله به موږ د چا نه کوو، خو بیا به موږ هم خپل هغه کم زمونږ په زړونو کې چې کم درد دی هغه به په خپل زړونو کې پټ نه پرېږدو، هغه برملا به د هغې اظهار کوو، روضو به همدغه پولیس والا باندې به ګوته ږدو، په همدغه نظام به ورله ګوته ږدو کوم چې دوی موږ ته دا کومې د منشیاتو اډې جوړې کړي دي. انشاءالله که کله دوی دا ختم نه کړي نو بیا به د راتلونکي حالاتو ذمه دار همدغه زما د ضلع مومن هغه پولیس افسرانی نه چې د دې به عوام ذمه داري. نثار خان، زه د نوجوانانو ته خراج تحسین پیش کوم. ستاسو زه د خپل طرف نه شکریا ادا کوم چې یاره تاسو یو سټیپ اوچت کو. الان کې ستاسو ذمہواری دا نه ده، ستاسو ډیوټي دا نه ده، ستاسو کار دا نه دی. دا چې د کومو خلکو کار دی خلک به ډېر ښه پوهېږي. خو خبره دا زه یو ځل به بیا وکړم چې د چا نه ګیله وکړو. مهرباني وکړئ خپل ډیوټي وپېژنئ. ګینې شته داسې خلک د نثار خان په شکل کې، د دې نوجوان په شکل کې، د دې ورور په شکل کې چې تاسو ته بیا ستاسو ډیوټي در وښیي چې ستاسو ذمہواري څه ده. د دې حل به څه وي، د دې سیز د روکتام به څه حل وي، چا ته وجاړو، چا ته فریاد وکړو، چا له ورشو. زه به دې پروګرام په آخر کې دغه خلکو ته چې د چا دا ذمہواري ده، د چا دا ډیوټي ده، نو که دوی ته خپله ډیوټي نه معلوم نو بیا به ورته دا ډیوټي موږ په ګوته کوو او دا عوام به روزي او د دغې طریقه چې کومه دا موږ بیا پیژنو، د دغه احتجاج لارې زه پیژنم، دغه خبرې له زه زور ورکولی شم. زه نه غواړم، دا هم زما خلک دي، دا زمونږ حکومت دی، دا زمونږ پولیس دی، زمونږ فورس دی. خو که زما فورس همدغسې مسلسل غفلت کوي او سترګې پټوي نو بیا موږ هر چا ته خپله ډیوټي ښودلی شو. په دغې کې د هغې نه وروستو چې هر صورتحال جوړ شي د هغې ذمهدار به مغه خلک په خپله څوک چې په دې کې ککړ دي او څوک دا زما د نشې دا کم رجحان چې دلته روان دی د دې ودرولو کوشش نه کوي او په دې کې په لاس یې ککړ کړي دي، په دې کې پیسې ګټي، په دې کې رزق ګټي. نو د دغې لاس به انشاءالله زه او زما د عوام را پسو موږ به په زور باندې ودرو او دا به دوی ته ثابتو او د دغې ټول عمل ذمہ دار به دغه حکومتي، بیا به دا عوام نه دغه خلک.